بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال الحارث بن وعلة الذهلي حارث بن وعلة د شاعر جنگ شو د خپل قبيله د هغه سب کافران لګیدل او دشمنان لګیدل هغه د ضروري وجلو نو د خپل رور لا بدل نه واغسته چې اخذ ورته پیغور کوي چې لکه ته خپل رور بدل نشي اغسته خپل رور قاتل لري سګردي نو دا د خپل خبره ترې کړی دا شعر پس منظر خدا شو بس دا وی کنه چې دا د بحر کامل لره او من خامس الكامل یعنی د بحر کامل پنځم قسم ده د بحر کامل پنځم قسم ده چې داغي عروض سرند حذا او عرض عروض سرند حذا راځي او د دې قافیه د اخذ مزمر راځي سرازي اخذ مزمر حذا دې د ویلګي چې حذف پکې شوی او حذف څه ته وایي د تفعیلی د اخرنا وته د مجموع حذف کول د قافیه د اخرنا حذف کولو لکه متفاعل دی نو د متفاعل په اخر کې بسې د متفاعلون حذف کولو علون نو سبب پاتې شي متفا نو تاسو ګورئ چې د دې د عروض د غیر سره دی متفاعل متفا او متفا کلی د فعل نه وای دا اړول د فاعلون ده فاعلون دی اړول او د دې قافیه چې دا راځي احد مزمر احد چې هغه کې لگا حذف شوی نو متفاعلون څه جوړ شوی متفا او مزمر چې ازمار پکړل شوی ازمار څه ته ویلېږي ویم متحرک ساکن کول ویم متحرک نو دا متفا نه بس جوړ شي متفا نو دا به شي تفعیلیه مفاعله فاعل فاعل مفاعله متفاعل متفا په اخر کې متفا یعنی علون دی د حذف د وجه نه عادت شو او ازمار پکې د وجه نه راغی د دویم د ازمار د وجه نه مګي دویم ساکن چې دویم متعلق ساکن شو نو کفا متفا جوم خبره او کته چې تفعیله کول نه او فعل دیړو جو فعل دی واړو نو په دې طریقه من تاسو دې تختی وکړي لول نه متفاعلون جوړول دي قومي هم اے متفاعلون قومي هم بیا اخوا قتلوا امي نو قتلوا امي څه شو متفاعلون بیا اخوا فاعل جوړول غواړي ما اخي دا ګوره ما اخي فاعل بیا مخه فاذا رمي متفاعل تو يصيبني متفاعل بیا سهمي بروزن فاعل سهلي بروزن فاعل يا متفا وګوره فاعل ته جوړ شوی دی متفا او متفا متفا پوجي بیا مکه فلئن عفوا لأعفوا جللا قافیه به وای قافیه څه شي نه سهمي قافیه ده او بری کې حروف کم دي میم به روي او یا به وصل نور به سشته نور به نشته او حرکات القافیه میم به مجرا ده بیا قافیه دغه روي به مطلق ته مقید ده او مجرده مؤسسه مردوفه موصول باللينك بالها او قافیه څنګه ده متواتر ده که یو حرف پکې نو دغه متفاعل فاعل متفاعل فاعل قومي قتلوا امي ما اخي فاذا رميت يصيبني سهمي فلئن عفوا لأعفون جللا ولئن سقوا لأكونن عزمي لا تأمنن قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرحم أن يأكلوا نخلا لغيرهم والشيء مهله وقد ينمي
قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي. قومي قوم مفرد او قوم جمع قوم ته لګي. قتلوا قتل يقتل قتلا معنا قتل ول. أميمه د خزینوم دی د شاعر د خزن أميمه نوم دی أميمه. أخي أخ أخوة جمع روډ. فإذا رميت رما يرمي رميا وشتل يصيب أصحاب يصيب يصاب رسيدل. سام مفرد سهم أصحاب جمع أصحاب جمع رن يزيدوي. قومي هم قتلوا أميم أخي و اے أميمه دی قوم دا قوم د چې زما روري قتل کړل دا قوم د چې زما دی قوم زما غرور قتل کړل. فإذا رميت بس کچر ز اول مره يصيبني سهمي نو ما ته زما غشه واپس راځي. مطلب دا کنه کده د خپل رو بدلا واخلم او نو لکه بیا واپس بلکه زما د خاندان نه بس سړی ملکیږي زما د قوم قبیله نه سړی ملکیږي. واښوي قومي هم قتلوا أميم أخي. اول مرته ویلو چې لکه خلق لګي د ضروري وجلونه لکه اخذ ورته پیغور کړی ضرور بدل دی واخلا. نو اے أميمه زما د قوم زما د ضرور وجلره. فإذا رميت کچته زغه شی ولما يصيبني سامن دماغه شی بماته زمانه زبا ماته واپس راځي. فلئن عفوت لأعفوا جللا ولئن سخطوت لأوهنا عزمي. عفا يعفو عفوا بمعنى معافي کول او عفوا هم دغه نه تاکید صغرا نون تاکید خفيفه. جللا د جلل جمدا امر عظیم ته لګي. لئن سخطوت سخطايستو معنى حمله کول او هنا او هر یو ایهان بمعنى کمزور غنو. عظم عظم اډو کو ته وي. فلئن عفوت لأعفوا جللا وکذو عفو کما نذب عفوکم دیولو شرنا دیولو جرمنا. ولئن سخطوت او کذو عمله وکما لأوهن عزمي خپل اډو کې به کمزوري کم خامخا به کمزوري کم اډو کې خپل. مطلب دا کنه چې لکه قضا دې پریدما نو لکه زما په دوه باندې یو قسم لا احسان بشي په دوه باندې او کزه دې مړ کما عمله په وکما نو زما اډو کې په خپل باندې کمزوري شي ځکه چې زما قبيله خلق دې زما نقام خلق دې زما خاندان خلق دې. فلئن عفوت لأعفوا جللا كذو عفوكم نو معافيكم كما لوی کار. ولئن سخطوت کچته زو عمله وکم لأوهن عظمي نو خپل اډو کې به کمزوري کم. لا تأمنن قوما ظلمتهم وبدأتهم بالشتم والرغم. لا تأمن امين يأمن بمعنى امن باندې امن باندې کېدل محفوظ کېدل. ظلمتهم ظلم یظلم ظلم کول. وبدأ يبدأ وبدأ شروع کول. شتم شتم یشتم معنی کنزل کول او رغم در رغم يرغمنا معنی ذلیل کېدل. لا تأمنن قوما ظلمتهم وي کم قوم چې تاسو ظلم وګنداګې نه ته بیریږي ګمو. لا تأمنن تم بیریږي د قوم نه ظلمتهم چې تاسو ظلم کړه باغ باندې. وبدأتهم او تا شروع کړی دا بالشتم والرغم فکنزل سره او بذلت کې دو سره. مطلب دا کنه چې دتا چې کم خلکو باندې ظلم وکي ایا چاته کنزل وکي ذلیل وکي نو دا غو دغه نه ته بیریږي ګمو. لکه څنګه چې تا غو ته نقصان رسې هغه سره والټ کول کې کنزل ور رکې تو پتا ته بری په بدل کې کنزل ور کې وایل تکول بسر کوي. لا تأمنن قوما ظلمتهم مبيرك چې قوم چې تا ظلم کړه باغو باندې. وبدأتهم تا شروع کړی دا غي ته بالشتم والرغم کنزل کول او ذلیل کول. أن يأبروا نقلا لغيرهم والشيء تحقره وقد ينمي. يأبروا أبر يأبروا بمعنى دا غنري قلم لګول پرې دای کې پونو کې صلاحيت جوړ نقلا کجوري دوی لغي والشيء تحقره حقر يقر معنى سپکېدل حقر يقر. وقد ينمي انما ينمي انما نميا ينما اوچتېدل نما ينمي اوچتېدل او بڑاویدل. نو یہ
ولا تأمن ويتر يقوم نميرګه چې بچا باندې ظلم کړی د سنې مېریګه اي يعبروا نخلا لغيرهم چې دوی د غیر د پاره د کجوري اصلاح وکي یعنی پرې بل د بل چا سره دوی میلاو شو هغه بل قوم په تاسو باندې حمله وکي اي يعبروا چې دوی قلم ولګي یا صلاحيت اصلاح وکي نقلا د کجور لغیرهم د بل قوم د پاره والشيء تحقره او يسيس دا سپک لګي کم غنه لګي وقد ينمي حال جاو چتولېږي مطلب دا چې هغه ډیریږي وای کته چاته کنزل وکي یا چا باندې ظلم وکي نو ته بدی باندې بیریږي غمو ځکه کې دې چې دا کم خلق چې دا سره کنزل دی وتکړي والټ کولې وسره کړي د بل چا سره میلاو شي نو بظاهر باندې خدا معمولی خبره کوي خو دې نه غټ غوي مو جوړيږي لکه څنګه چې کجوره جنن دا په ظاهر کې کوي معمولی خدا غټيږي اي يعبروا نخلا چې دوی اصلاح وکړي دا کجوري لغیر د نور چاره پاره والشيء تحقره ځکه کوم چې هغه حقیر وي او کسبک وي وقد ينمي په حقیقت کې اوچتي ګډيږي وزعمتم الا لحوم لنا ان العصا قرعت للحلم زعم يزعم بمعنى ګمان کولو الله حلم حلم جمع او عقل توي ان العصا عصايا دا لري جمع لرګي ته وای دا امسا دا قرعت قرائق او بمعنى تکول حلم خجور کو علوم جمع عقل ته وای وزعمتم الا لحوم لنا او تاسو ګمان کړی دی چې زمونږ عقل نشته ره ان العصا قرعت للحلم بهشکه همسا ټکولېږي د عقل من سړي لپاره خو خاصه زمانه کې یو سړی وای په روایت کې راځي چې د 2-300 کالو نو هغه بلکې چې خبرې کولې چې څه غلطي دوه پکې نو خپل بچی ته وی چې بچی چې کله د خبرې کوم او کله په ګذر سیشن بدلو مکنه غلطي کم پکې نو دا همسا به ما ته ټکې نو ما ته پته لګي چې ما سیشن بدل کړم نو بیا به سره راغم خپل خبرې وکوم نو حضور ته وی چې ان العصا قرعت للحلم دا همسا خو لگا چې د دقیقې چې بچا کې عقل نو پتا کې عقل کم دی دا کې عقل نشته کله ډیر همسا ټکوم دا به چې څه چللې وی نو دا وزعمتم الا لحوم لنا پیدا دا ګمان کړل چې زمونږ د پر عقل نشته ان العصا بشک د امسا دا غټه کولېږي لري العلم نا عقل من څه د پر ووتئتنا وتأن على حنق والمقيد نابت الهرم ووتئتنا وتآيت يوتو وتآيت باب سمع اسمونه بمعنى تخفود لاندې پایمال کول وتأن دغه وتر ته ویلېږي ها دغه ته جوم دغه وتی وچ دغه سړی ګوشمال کوي کنه په مال کې پکې اعلی حنق حناق جمع ده او دغه سخت غوسه ته ویلېږي وت المقيد مقيد معنی تړل شي قید یو قید تقینا تړل شي حرم درا حرمدون جمع ده نرم اډوګي ته ویلېږي ووتئته وتأن على حنق او تاسو په مونږ باندې راختري یمن یو د کړیو دا تاسو د خپل لاندې راوستل په داسې کور اوسه علا حنق سره د غسینا سره د ډېری غسینا والمقيد پشان د پایمال کولو دا اسی تړلې شوی نابت الحرمی دا تازه او نرم او دغنه وخونه لکه څنګه چې وي اوخت نه دا اسی نه دا تړلې شوی اوخ تړلې شوی د تازه وخونه لکه اوخ چې وی کله تړل شي نه په صحیح طریقې باندې خوراک جوړول شي بیا سي خوراک نه کوي نو اته د سیدا خلک چې دا پایمال کړه ده په غوسه باندې او د تړل لکه څنګه چې اوخ چې دا دغه منه شوی د تازه وخونه د نرم وخونه چې دا منه شوی ووتئته وتأن على حنق او اتا منګه د خپل لاندې راوستیو یا غي د خپل لاندې راوستي دي على حنق سره ډېری غوسینا والمقيد پشان د پایمال کولو دا غسروي دا اسو دا اوخ چې تړلې شوی نابت الحرم د تازه وخونه وتركتنا لحما على وزم ولو كنت تستبقي من اللحم ترکیتکم معنا پر قودل لحم غوخه او وزم چې نه کنه دا دغه ته ویلېږي دا سبانه چې دغه ختم د کینا وخه چې په خرڅه هغه تخ نه هغه تخت قصابه تخت وزم ولو كنت تستبقي استبقى يستبقي استبقاء
معنا پر خودل وترکتنا لحمنا على وزن او تا موږ پر خودل دا غوګه په شان دي د خصاب د غوګه په شان چې په تخ باندې پرته ولو كنت تستبقي من اللحم وای کاش چې تا زمونږ دا غوخه چې نن د دې پر خودل زمونږ دا بدن دې پر خودل نه بخوا مطلب دا چې تا مونږ ته لکه نقصان رسول او د دې پر خودل لکه څنګه چې دغه دا غوخه دې قصاب دا وغه چې لکه دا زړی کاش چې تا مونږ پر خودل ولو كنت تستبقي کاش چې تا مونږ پر خودل دا صحیح بدن دې را پر خودل وقال اعرابي يو اعرابي قيس بن عاصم نمو قتل اخوه ابنا له واذا دا غرور جنن دا ضرور لګیدل او زوی دا وجلو غرور لګیدل او دا زوی وجلو نو فقدم اليه ندی هذا رامن کله شو یقطان منه تدانه قصاص وقت مطلب دا ضرور لګیدل او دا زوی وجلو نو دی وس خپل فریاد کوي چې لګا دا یو نقصان نه درورسېدو او نیم لاس می کټ شو کدا خپل قتل کمانو بل لاس به می کټ شي دا بحر بسيط نه بحر بسيط صحیح مستفعل فاعل او قافیه به مطلق تا روی به مطلق تا موصوله ده مجرد او قافیه متراکب ده ځکه چې د دوه په منځ کې څو حروف راغلي دي ونري درې دي ولم تريدي درې حروف دي دا ولدي درې حروف دي مستفعل فاعل مستفعل فاعل أقول للنفس تأسى وتعزية كلاهما خلف عن فقد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي أقول لنفسي تأسى وتعزية إحدى يدي يا أصابتني ولم تريدي أقول قال يقول قولا بعض نسلين سرنا وإن أقول نفس مفرد نفوس جمع نفس لول زرد تأساء دا سميع يسمعون أسيا يأسى وعن تسلي والقول تعزية دا عزاز دا مشتق أو عزاز دا سخت زمقی ته ویلېږي تعزیه ته تعزیه تم څه کوي چې بچا باندې غم راشي دا غزلو سره مضبوط شي او عز يعزي تعزیه باب تفعيل مصدر څه غم ده احدى يدي اصابتني اصحاب يصيب سون رسيدل ولم تريدي اراد يريد اراده واپس کېدل اراد يريد واپس اقول للنفس ما يخبز ضرورت وي تاساء وتعزيه د تسلی ور کول د پاره او د دلاسی ور کول د پاره مرتوي سم مرتوي احدى يدي اصابتني لما په دوه لاسو کې یو دی بل ته رسیدل لري ولم تريدي على الله چې د اراده نه وکړي اراده یرید اراده نه وکړي یعنی زما د ضرور زما د یو لاس پشان دي د زوی می د بل لاس پشان دي نو زما د لاس دی بل لاس تر رسیدل لري زما د ضرور زما د زوی وجل لري و دې اراده نه وکړي مطلب په دغه سره په غلطۍ سره لګیدو اقول للنفس ما ویلو دی خپل نفسات تأساء ان تذلل لپاره وتعزيه او د لاسي ور کول لپاره احدى يدي اصابتني چې زما به کول اسنه کې یو بل تر رسیدل لري ولم تريدي اراده نه وکړي كلاهما خلاف عن فقد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي وكلاهما رضوان خلف خلیفہ قائم مقام دوی خلف چې کله په اعلان باندې زبري نو صحیح جان نشین دوی خلف ناکار نشین دوی قرآن مجید کې فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاه فقد يفقد وضرب يزمون معنا ورکول اخين قد اخن اخوه جمع رورتوي حين احيان جمع وقتوي ادعو دعايه ومعنا بلنا او ولد خجو بچتوي كلاهما خلاف عن فقد صاحبه واذا كان خليفه د يوبل د فوت کېدو د يوبل ورکېدو هذا اكيد يوم رور ده حين ادعوه کله چې زه د رابلما ودا ولدي دا بل مسويله لکه بدل لچانه واخلم کده د حکومت وجنه من یو لاس مو وجل شوی دی بل مو مات یاد بشي